ضروری دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خصوصي طور سره نوجوانانو ته خطاب کولو، یا معشر الشباب، اے د ځوانانو جماعته، من استطاع منکم الباءة فلیتزوجه، تاسو کې چې څوک هم د نکاح طاقت لري ښځې ته مهر ورکولی شي، ازدواجي زندگی قائمه ساتلی شي، فلیزوجه، نو خامخا نکاح وکړي. فائدې څه ده؟ فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. یو خو به سترګې د باحیا شي، بې حیایي به د سترګو نه ختم شي. پردو زنانو ته به نه ګورې چې کله انسان صحیح کامل مسلمان وي نو خپلې بیبي نه خپل ضرورت پوره کوي، بیا بل چاته نه ګوري. واحسن للفرج، ستا شرمګاه به محفوظ شي، غلطه به نه استعمالیږي، یو جایز ځای کې به استعمال شي. ومن لم یستطع، یو نوجوان داسې دی چې د ښځې مهر نشي ادا کولی، یا نور څو عذرونه مخې ته دي، واده نشي کولی، نکاح نشي کولی، فعليه بالصوم فإنه له وجا، نو بیا ادب دا دی چې دا د روژې کثرت سره نیسي. د روژې په برکت سره به د شهوت والا مادت ماتی، ګناه طرف ته به کم مایله کېږي. په رمضان مبارک کې وګورئ جی، زمونږ الحمدلله مساجد ډک وي، د تلاوت اهتمام وي، د ذکر اذکار اهتمام وي، د دعاګانو اهتمام وي، ولې روجم نیولي. هسې د انسان عبادت ته زړه کېږي او خوند کوي، ګناه طرف ته ډېر میلان نه پیدا کېږي. دا د روژې برکت دی چې کله انسان روژه ونیسي نو د اول شهوت والا ماده قوت چې کم دی هغه برقرار شي، د سره غلط نه استعمالی. د دې وجه نه علما فرمایي چې کله تاسو بچې لایق شي د واده، نو به دې کې کوتاهي کولو کې او بلا عذر دې کې تاخیر کولو کې کو دا په ګناه کې اخته شو، نو مور او پلار ورسره شامل دي. د دې احادیثو پرانا کې علما فرمایي کو یو انسان نارمل زندگی ده، په ګناه کې د واقع کېدو خطر نشته، نو په دې حالاتو کې دله نکاح کول سنت مؤکد دي.